د کوم ماماران د حکومت نامناسبه رویې او مشیر تعلیم په نازیبه الفاظو استعمالولو سړکونو ته راوتلي. استادان وایي چې مشیر تعلیم دې خپلې څوکۍ نه لرې کړې شي، ګنې دوی به کلاسونو نه بایکاټ وکړي. تفصیل لپاره ګو د ناز احمد خان دا رپورټ. سوات منګوره کې په سلګونو استادانو احتجاجي واک وکړو او صوبایي وزیر تعلیم مشیر ضیاء الله بنګش په ضد نارې ولګولې. مظاهرچیان استادان وایي چې استاد ته په هره معاشره کې عزت او احترام ورکړی شوی، خو دلته یې سپکاوی کیږي. منګه صرف د دې سړي نه دا تپوس کوو چې کوم سړي ته الله پاک او دغه رسول ویلي چې دا د قوم پلار دی، ته د قوم پلار ته کنځل څنګه کې؟ موږ استاده تعلیم او تربیت نه کړی. پرزور مطالبه ده چې دا خطر تعلیم دی برطرف کړی شي او د په ځای باندې د ښه با اخلاقه با کرداره ښه کوالیفاید تعلیم یافته وزیر زموږ مقرر کړی شي. استادان وایي چې صوبایي حکومت دې په پوره توګه مشیر تعلیم لر کړي او د استادانو د عزت نفس خیال دې وساتلی شي. که چېرې دوی غوښتنې پوره نه کړی شوې نو دوی به نور سخت احتجاج لړۍ شروع کړي. د کیمره مهلي شاه سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سوات. د آل ټیچرز ګرینډ الاینس په اهتمام د